अस्सलाम वालेकुम। ملک په 1947 کې آزاد شوی وو، خو د ټولو نه اهم سوال نن دا دی چې آیا عوام هم آزاد دي؟ څه واقعیات داسې دي چې ما ته ښکاري چې عوام کم خلک چې دا ګڼي چې موږ آزاد یو، دوی په غلط فهمۍ کې دي او د هغې مثالونه روزانه زموږ حکومت موږ ته راکوي. پرون د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق صاحب د فلسطینیانو سره د یکجهتۍ اظهار دپاره ریلی ایسته په اسلام آباد کې، او د اسلام آباد پولیس هغوی له اجازت نه ورکو، بیا یې هغه ګرفتارولو کوشش کو، څه ورکران یې وله ګرفتار هم کړه، لارې یې ورته بندې کړې وې. نو دا خلک خو فلسطین ته نه تله، نه د اسرائیل خلاف جهاد کو، په خپل ملک کې د زړه بړاس ویستو، ځکه چې بېوسه دي. 36,000 فلسطینیان ماشومان زنانه شهید شوې او بیا مونږ په خپل ملک هم اواز نشو چوتولی. نو دا خو آزاد ماته نه ښکاري. بیا تاسو کتلي په پی ایس ایل کې د فلسطین جنډا ګراوند ته راوړل غټ جرم و، او چې په غلطۍ کې چا په پټه درنه کړې وه، نو ویډیوز په سوشل میډیا چلیږي چې پولیس ته هغه جنډې په زور راکاږي او هغه کسان هم د ګراوند نه وباسي. نو چې ته د امریکې په غلامۍ کې موږ دومره یریږو، ځکه چې اسرائیل د امریکې ناجایزه بچی دی، او د هغې د یرې نه موږ صرف د فلسطین جنډه نشو لهراولی، او بیا ځان ته وایو چې امت مسلمه ده یا مسلمانان د یو بل په دړ باندې دړمن دي. نو دغه خو ماته ډېر عجیبه ښکاري. درېیمه، تاسو ته خیالي موږ ته د دې وخت کې ډېر سخت اقتصادي بحران دی، د توانایۍ او د غذا د ریټونو ډېر لوی مسله ده. مخکې ورځ امریکې ډونلډ لو د سینټ کمیټې ته بیان کې دا ووي چې زموږ کوشش دی چې پاکستان د ایران نه ګیس پایپلاین کې ګیس وانهلي، موږ به دا په هر طریقه منې کوو. پاکستان د یرې نه نالي، نور ته ټول ملکونه الي. عمران خان کو تاسو ته یادي روس ته تللی و، د ارزان غنمو او د تیلو 30% ارزان به موږ ته غنم او تیل میلاوېده، هغه هم چې څنګه دا معاهده کوله، نو امریکې د هغوی خلاف سازش وکړو، حکومت یې ختم کو، ځکه چې امریکا نه غواړي چې پاکستان عوام دی د غلامۍ نه وځي، او هغې اسان کار دا دی چې هغوی بیا کرپټ حکمرانان مسلط کی په جعلي طریقې سره، چې کم کې د فیصلې کولو قوت نه وي، ځکه چې په خپله کرپټ دي، د هغوی فایلونه د دې خلکو سره وي. نو دغه زموږ بدقسمتي ده. نو ما دا وی چې لکه پرون دا مشتاق صاحب د جماعت اسلامي چې کم احتجاج کو او د فلسطینیانو سره په خپل ملک هم ته آواز نشي چوتولی، نو دا ازادي ماته خو نه ښکاري. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.